أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دا کم صورت چې مونږ نن وایو ان شاء الله د دې صورت نوم دی سورۃ الفاتحه او فاتحه کلاوهن کی توي. دا هم د قرآن کریم چې اوله کلاو کې نو بس په دې بنیاد باندې اولنې صورت دی سورۃ فاتحه باندې مشهور دی. د دې نه علاوه نور نمونه وته علماو نقل کړی دي. د دې ابتدایي صورت نه علاوه چونکه دا د قرآن کریم په هر رکعت د مانزه په هر رکعت کې ویلې کېږي، نو په دې وجه دې ته سورۃ الصلات ورته هم وایي، د مانزه صورت ورته هم وایي. د دې نه علاوه په دې کې چونکه د الله تعالی سره مخامخ خبرې دي، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، نو دې ته سورۃ مناجات ورته هم وایي. مناجات پټو خبرو یو بل سره پټې جرګه کې دې ته مناجات ورته وایي. نو په دې کې د الله سره مخامخ خبرې دي، نو په دې وجه دې ته سورۃ مناجات ورته هم وایي. او په دې صورت کې یو دعا هم موږ یاد کړې ده چې اهدنا الصراط المستقیم، نو په دې وجه دې صورت ته سورۃ دعا هم وایي. لکه تعلیم المسأله پکې هم شته، سوال چل پکې ښودلی شوی دی. بل په دې صورت کې الله تبارک وتعالی د تعریف سره سره د الله شکر هم ادا کیږي. مثلا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، په دې کې د الله تعالی تعریف شوی دی. نو چې تعریف یې شوی دی نو بیا وروسته اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، پای کې د الله تعالی شکر او د بندګۍ اظهار هم پکې دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. او بیا په دې کې د استقامت دعا هم غوښتل شوې ده، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ په نیغه لار باندې څه کړه کلک هم پاتې کړه. په دې بنیاد باندې د دې صورت مختلف نمونه دي. په هر رکعت کې د دې صورت ویل چې دي دا د بعض علماو په نسبت باندې د فرض ورته وي، دا به خامخه وي. لکه کم خلق چې ورته خامخه وي هغې وي لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، چونکې د قرآن د اولنۍ صورت چې چا نه وي ویلی مونځ یې نه کېږي، نو هر سړی به یې وایي. کم علما چې هغې د دې قایل دي چې صورت فاتحه د مونځ سخت ده، خو هر یو لنا که د جمع مونځو نو بس دغه مخکې چې کم مولوي صاحب ولاړ دی نو دقه مولوي صاحب چې وایي بس هغه فرضیت او هغه اهمیت او واجبیت یې څه شو پوره شو. هر سړي ته د بیل بیل وینا ضرورت نشته. بعض علما ورپکې داسې تغه کوي چې یاره که فرض که سړي په تیزه ویله نو چونکې په بعضې احادیثو کې د امام سره یو قسم جګړه ده چې امام هم لګیا دی مقتدی هم لګیا دی، مالی انادی القرآن دا یو حدیث کې راځي. نو هغې وایي خیر دی که مولوي صاحب پټ لګیا او سبق یې وایو نو دا نور دی پسې پټ وایي، خو که مولوي صاحب ښکاره وایو نو بیا دی نه وایي، ځکه چې هلته کې په دغه کې راځي په آیت کې راځي چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. په دې بنیاد باندې زمونږ د ټولو دپاره د رهنمایي دا شوه چې څوک په کوم طریقه باندې د چا عمل دی ټول ټیک دی. البته چې کوم خلک وایي چې هر سړی دی وایي هغې وایي غوره دا ده چې هر سړی دی وایي. کم خلک علما چې وایي چې نه چې امام یې وایي هغه پوره ده دا نور دی پسې نه وایي، نو هغې وایي چې امام دغه شوی دی دا موار شوی دی، نو به د نورو خلکو له بیا ځان له ویل نه دي په کار، نو هغې وایي دا طریقه بهتر ده. او چې کوم علما وایي چې نه چې امام په تیزه وایو نو د هغې آیت د مخالفت نه به ځان بچ کړي، مقتدي به یې پسې نه وایي. او که امام چې دی نو پټ وایو نو مقتدي دې هم پسې وایي، نو هغې وایي دا هلته کې خو جګړه نه راځي، نو په دې وجه باندې هغې وایي یاره دا داسې په کار دی دا غوره ده. نو په دې کې داسې څه شي نشته چې موږ وایو دا ټیک دی او دا غلط دی، صرف دومره ده چې دا بهترینه طریقه ده که دا بهترینه طریقه ده که دا بهترینه طریقه ده. لہذا چې کومه موږ تر خپل فکر مطابق د خپل علماو د راهنمایۍ مطابق فضیلت والا طریقه ښکارېده په هغې باندې به زموږ عملي په مانځه کې چې په کوم ځای کې څنګه طریقه چا خپله کړې وه هغه شانې به وایو انشاءالله.
احادیثو کې د دې ډېر فضیلتونه بیان شوي دي. یو حدیث کې داسې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شاګردان دي، هغې په یو مچۍ چیچلی سړی، لړم چیچلی، مار چیچلی سړی پې دم کړی دی، الله ټیک کړی دی. نو په دې وجه خلک ورته صورت شفا هم وایي. او زمونږ دپاره بیا دا یو تعلیم دی، خلکو تجربه هم ده د علماو چې کوم سړي ته څه تکلیف وي نو صورت فاتحه دی، مخکې د 3 ځل بسم الله الرحمن الرحیم وایي، بیا د 2 ځل صورت فاتحه وایي، او هغه کم بیمار چې دی پې دموي دا دم صورت هم دی. نو دا هم فضیلت دی. بل یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري ته ویل که زه به درته وروسته یو داسې سبق دغه درته یادومه چې هغه السبع المثاني دی. نو وروسته ورته خلکو وایي چې کوم دی السبع المثاني؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا صورت دی کنه. او بیا یې فرمایل چې دا لوی قرآن دی، القرآن العظیم، السبع المثاني والقرآن العظیم دی. چې قرآن عظیم دی نو په دې بنیاد باندې دا ماته راکړی شوی، بل مخکینو پیغمبرانو ته دا صورت د هغې سره نو د دې امت دا خاصه ده چې دا صورت ورته یو قسم یو تحفه ملاو شوي. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان داسې وایي چې الحمدلله رب العالمین، نو دا الله تعالی وایي چې حمدني عبدي، زما بنده زما ته صفت وکړو. بیا چې کله وایي الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نو بیا الله تعالی وایي چې مجدني عبدي، زما دې بنده زما ډېر لوی بیان. او چې بیا وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو بیا وایي الله تعالی داسې وایي چې یاره دې وخت کې دې کس چې دی نو هذا بیني و بین عبدي ولعبدي ما سأله، بنده خپل حق ادا کړو، اوس چې بنده څه غواړي نو زه یې وله ورکوم. نو وروسته ورپسې بیا موږ وایو اهدنا الصراط المستقیم. نو چې کله موږ اهدنا الصراط المستقیم وایو نو د خپل استقامت دعا غواړو. نو په دې بنیاد باندې بیا د استقامت د دعا دپاره بیا اهدنا الصراط المستقیم د سوال طریقه هم راته معلومه شي. اوس چې کله موږ د سورت فاتحه وایو، سورت فاتحه، نو د دې اخر سره بیا موږ آمین وایو. آمین د امین معنی د رب استجب دعای، الله زموږ دا دعا څه کا قبوله کړه. اوس دا د دعا قبولیت د امین ویل چې دي نو دا د دې نه وروسته ویل سنت دي، د قرآن حصه نه ده، سنت دي. اوس سنت دا دی چې عام حالاتو کې خو که صاحب پټ وایي ښکاره وي، یو شی په منځه کې به سړی ښکاره وایي که پټ به وایي. نو په حدیثو کې الفاظ راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو به چې کله ولا ضالین ووایو نو ورسې پسې امین وایو. نو د هغې امین الفاظ داسې راځي، یو دی کې راځي مد بها صوته، بل دی کې راځي رفع بها صوته. نو چې کوم خلک دا وایي چې رفع بها صوته مطلب په تیزه به وایو، نو هغې وایي په دا اواز دی څنګه چې امام په تیزه ولا ضالین وایو، د امین مقتدرین پسې ولا ضالین په تیزه امین وایي. او چې کوم خلک وایي نه مد بها صوته الفاظ مطلب د امین اواز داسې راکړه آمین، مد دې ته وایي چې دا مد پکې جوړ کړه، په الف کې مد جوړ کړه او بیا په یې کې مد جوړ کړه، نو آمین داسې به نه چې امین آمین. اوس زمونږ په علماو کې دا دواړه طریقې راځي دي. بعض علما د ولد ضالین د امام د تیز وینا سره وروسته امین په تیزه وایي، او ځکه وایي چې په احادیثو کې دا طریقه نقل در صحابه کرامو نه د تابعین نه هغې نقل، نو هغې څوک په تیزه وایي، او څوک چې دی نو هغه د مد په بنیاد باندې هغې وایي آمین چې دی نو دا چونکې د دعا امین ویل دي، لهذا پټ چې څنګه الفاظ دي هغه شانې الفاظ د مقتدي وینا ده، د امام وینا خو ولد ضالینو، امین خو د مقتدي وینا ده، نو مقتدي خو راښکته کېږي د امام په اشارو باندې، نو لهذا مقتدي به څه وایي پټ به وایي آمین. اوس چې چا په کوم ځای کې کومه طریقه کوله هغه طریقه د هغې لپاره افضله ده، خو بیا هم پکې دا یاد کوي دا پکې نشته چې دا ټیک دی او دا غلط دی، دا شرط په ذهن کې رانولئ. بعضې ځای کې خلک امین په تیزه ووایي نو خلک وایي دا مونځ نه کېږي، بعضې ځای کې چې کم خلک په تیزه امین وایي هغوی په پټه باندې مونځ نه کېږي، دا غلطه وایي. د دې مطلب دا نه دی چې دا غلط دی که دا غلط دی، دې مطلب دا دی چې دا بهتر دی که دا بهتر دی. نو بیا هر سړی د خپل ځان دپاره بیل بیل دلایل وایي، نو بیل بیل دلایل اوس تاسو په کلي کې چې په کومه طریقه باندې خلک عمل کوي، کوم مولوي صاحب تاسو څنګه عمل درته ښودلی دی بس هغه ټیک دی، هغې باندې عمل. اوس تاسو په دې باندې جګړې کول، په دې باندې تنظیمونه جوړول، په دې باندې ځان د بل نه بیلول، دا چې کوم دی شی دی دا کمقلتوب دی او دا جاهلیت دی. ټیک شوه، موږ ټول چونکې مسلمانان یو او مسلمانان چې دي نو هغې د کمې کلمې قایل دي د لا اله الا الله محمد رسول الله، نو ولد ظالم پسې وروسته امین ویل سري سنت دي. اوس یاده شو خبره ښه جي. خو د دې نه وروسته بیا چې کله سورة فاتحه ختمه شي نو بیا به موږ اعوذ بالله وایو. سورة فاتحه چې شروع کوو نو څه به وایو؟ اعوذ بالله به وایو. اعوذ بالله به ولې وایو؟ قرآن کریم کې یو ځای کې راځي چې کله قرآن وایي نو فاستعذ بالله، او د شیطان نه پناه وغواړه. شیطان سړی قرآن ته نه پرېږدي،
تاسو ګورئ په کلي کې چې کله مولوي صاحب قرآن مجید راولي دا خلک داسې روان شي ته به مچۍ راپارې شوې ټول تښتي که نه تښتي د ترجمې نه دا ولې تښتي ځکه چې شیطان نه غواړي چې د خلک قرآن ته کښېني نو تر ټول نه اول پتې ده ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم معنی یې څه ده یا الله زه د شیطان الرجیم نه د الله سره پناه غواړم چې د شیطان مقابله زه نشم کولی نو یا الله ته د شیطان نه ما بچ کړي ټیک شوه یاده شو خبره دویمه خبر بیا ده چې هر کار چې شروع کړي د هغې نه مخکې به بسم الله وایي او زموږ قرآن کریم چې موږ هر صورت شروع کوو په قرآن کریم کې په هغې کې څه لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم نو چې بسم الله ویل او تعوذ ویل چې دي نو دا په دې بنیاد موږ وایو چې هر کار زموږ د بسم الله نه شروع شي د شیطان د پناه نه شروع شي نو په هغې کې به دا کار وشي چې د الله د نوم نه کوم عمل شروع شي نو د الله رضا دپاره وي نو کوم عمل چې د الله د نوم نه شروع شي نو په هغې کې به د الله طرف نه خیر او برکت وي پکې به سر ته رسي او هغې کې به دی چې الله تبارک وتعالی کله اولنی صورت نازلو نو دقې ویلي چې اقرأ بسم ربک الذي خلق اقرأ بسم ربک د خپل رب نوم واله او شروع وکړه وایه نو ګوره الله چې کله اولنی آیت نازلو نو پیغمبر ته څه ویل چې دا کار شروع کوې اول څه وکړه بسم ربک د خپل رب نوم ووایه نو په دې وجه موږ چې کله هم د خیر کار شروع کوو موږ به دې اول څه کوو بسم الله الرحمن الرحیم ووایو او د نبي صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه کار چې بغیر بسم الله نه شروع شي هغه سر ته نه رسي فهو اقطع و اجزم هغه سر ته هم نه رسي او هغه لنډۍ بوچې پاتې کېږي نو د هر خیر د کار نه مخکې به څه وایو بسم الله الرحمن الرحیم نن د سورة فاتحې دا هغه بنیادي مضمون او سبا به انشاءالله د دې بیا د الفاظو ترجمه کوو صحیح شوه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم